زه دا وخت په ډسټرک اورکزۍ کې ناست یم. اورکزۍ ډېر ښکلی وطن دی او فیروز خیل دا قوم دی د چا چې زه میلمه یم دا السلام علیکم لیدونکو کتونکو په ننني پروګرام کې راسره داسې یو شخصیت موجود دی چې د تعریف محتاج نه دی. په اورکزۍ نیوز کې اورکزۍ سیمې ته په راتګ باندې ورته خرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه جهانګیر خان ستاسو په وړاندې د دې چینل په سترګه باندې زه دا وخت په ډسټرک اورکزۍ کې ناست یم. اورکزۍ ډېر ښکلی وطن دی او فیروز خیل دا قوم دی د چا چې زه میلمه یم دا وخت او د چا په حجره کې چې ناست یم دا اسماعیل بای دی. دا یو وسیله وه، جهانګیر بای دی، اسماعیل بای دی. ولې چې دې وطن ته زه مخکې نه وم راغلی، په ټوله دنیا کې ګرځېدلي وو د فلمونو په معامله کې، خو دې سیمې ته چېرې نه وم راغلی. نو الله تعالی یو وسیله جوړوي، یو بانه جوړوي. نو جهانګیر بای او اسماعیل بای زما بانه شو، زما وسیله شوه او زه دې وطن ته رالم. نو په اورېدو کې او په لیدو کې ډېر فرق وي. د دې وطن په باره کې او ما اورېدل د وړوکوالي نه اورم، خو چې زه رالم دلته او ما په خپلو سترګو ولیدو نو بیا راته دا وطن ښکاره شي دا وطن څه دی. موږ عموما غرسیزې علاقې ته ځو نو دا هغه ځي غرونه ډېرو زموږ وطنونه داسې چې د هغه غرونه په یو بل باندې راسواره دي. خو دا ایریا دا علاقه دې له الله تعالی دومره حسن ورکړی دی چې دې په د غرونو ترمنځ ټوله غرسیزه علاقه ده، غرونه دي. خو دې په غرونو کې د فوټبال، د کرکټ روم، د سټیډیم عمره میدانونه دي، کلو کلو میدانونه دي، خوړ پکې بهیږي، شینکی دی. او شینکی دومره شینکی دی چې زما په خیال چې په دیوال د کور په دیوال کې یو چون دی نو هغې نه هم شینکی راوتی دی. دومره شین وطن دی او د دې وطن په شان د دې وطن د دې غرونو په شان د دې خلک هم ډېر ښکلي، ډېر نرم، ډېر پاسته او ډېر خواږه او ډېر میلمه دوست خلک دي. زه حیران یم چې دلته تر اوسه پورې ټوریزم ولې نشته. پخوا دا غیره وه، اوس ریته ده. اوس دا ډسټرک دی د پاکستان ګورنمنټ په انډر دی، پاکستان ضم کړی دی ځان سره. نو اوس زما خواست دی، مطلب زما یو ریکویسټ دی هغه مشرانو ته کوم چې په حکومت کې زور لري یا په سیټونو باندې ناست دي، په غټو غټو سیټونو باندې چاله چې دې خلکو ووټ ورکړي دي. خو زما خواست دی هغه خلکو ته چې د دې علاقې د ترقۍ دپاره دومره څه وکړي چې دلته یو ټوریزم خلک ده چې ټول پاکستان دلته ټول قومونه راځي، انشاءالله د بهر ملکونو نه راځي. بې انتهایي ښکلی وطن دا. که زه تاسو ته درشم هلته د تاسو ته بیانوم په خبرو کې به هغه بیان ونه کړی شم کوم چې په کتو کې به کوم. نو زه به انشاءالله په دې وطن کې ګرځم هم، زه به خپل هغه پکچرز هم هغه ویډیو هم تاسو ته سینډ کوم، بیا به تاسو وګورئ چې دا وطن څومره ښکلی دی. جی جهانګیر صاحب، د ستاسو چې کومې ډرامې فلمونه دي نو دغه خلک ډېر په مینه او ډېر خوند سره ګوري. نو څه دا سوچ مو شته دی چې په دې اورکزۍ کې هم تاسو دې ته څه اراده ولرو؟ جی بالکل بالکل. مطلب زما خو دا خپل ځان ډېر خواهش دی، ولې چې زه مطلب زموږ څومره دنیا چې ده یا د دنیا څومره ښایسته ملکونه دي کوم چې په ټوریزم باندې آباد دي او خلک ورله سیاحت ته راځي، نو هغه ټول علاقې موږ په ویژوال باندې ښیو، په سکرین باندې ښیو. مطلب که سویزرلینډ دی، د ملک نه بهر که ملکونه دي، که په ملک دننه چترال دی، سوات دی، مری دی، ناران کاغان دی، دا ټول موږ په ویډیو باندې ښیو خلکو ته. مطلب د دې ډاکومنټري سازیږي کوم چې پی ټي وي په خپل سکرین باندې چلی یا نور چینلونه چلی. د دې علاقې لا ویډیو داسې نه ده جوړه شوې چې هغه په چینلونو باندې وچلي او دنیا ته متعارفه شي. نو انشاءالله زما په وس کې خو دغه ده چې زه راتلی شم دلته، یو شو کولی شم دلته، یو سیریل جوړولی شم، ډرامه جوړولی شم چې دا وطن پکې زه ایکسپوز کړم او بیا ټولې دنیا ته د هغه ډرامې او د هغه سکرین په حوالې سره ټول دنیا ته دا ملک زه وښیم چې وګورئ څومره ښایسته دی، دلته راځئ. د سیمې نوجوانان ماشومان ټول روزه شوي دي، تاسو ډېره زیاته مینه لري، نو څه پیغام ورکول غواړئ؟ اصل کې دې خلک ډېر ښکلي خلک دي. دا ماشومان په دې باران کې راغلي دي، په دې ځای کې راغلي، دا دې مینه ده او دا مینه به انشاءالله تر عمره پورې زه یاد ساتم او انشاءالله داسې نه چې بس پړومبي ځل رالم ما دا خبرې وکړه ولاړم. نه نه نه، انشاءالله زه به بیا هم راځم، زه به بیا هم راځم او دلته به انشاءالله شوم کومه، د دې مشرانو سره به ملاوېږم د هغې اجازت سره. هغه که ګورنمنټ کې دي که زموږ جرګې مشران دي، څومره مشران دي، انشاءالله هغې سره به زه په خپله ملاوېږم، هغې نه به اجازت اخلم چې ما له د کار کولو دلته اجازت راکړي. انشاءالله تاسو سره به وخت هم تېروم او ډېر وخت به درسره تېروم. د خیر لمحې خو داسې ډېرې زیاتې دي زما په ژوند کې، زما د کار په حوالې. خو یوه لمحه
کومه چې مانه زما په خیال چې تر عمره به نه هېرېږي هغه زما د مور حق رسېدلو د هغې وفات و زه په ژوند کې په لومړي ځل له حد تکو شوی وم امانه نه هېرېږي ډیره زیاته مننه جنګیر صاحب چې تاسو د اورګزۍ سیمې دوره وکړله دلته مو نوجوانانو سره لیدل کتل وکړو او زموږ اورګزۍ نیوز ته مو قیمتي وخت راکړ قدرمنو نن زموږ پروګرام تر دې وخته پورې و او تر بل پروګرام پورې درنه غواړو اجازت د لوی خدای په امان